أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه أولم يروا أن الله الذي نظر باندې آیت دی او ذلوش دی وسره لګي آیت نمبر 98 ذالک جزاؤهم دا جهنم جزاؤهم بدر دوی دا بأنهم د دیوجی چې دوی کفرو به آیاتنا انکار کړو د آیاتونو زمونا نو آیاتونه د قران آیاتونه نمبر 2 احکام نمبر 2 واضح دلائل یا نشانه د توحید د الله نمبر 3 اگزامپلز او ضرب الامثال چې الله تعالی بیان کړي د پوهولو لپاره او 5 معجزات د پیغمبرانو ذالک جزاؤهم دا بدر دوی دا بأنهم د دیوجه چې دوی کفرو به آیاتنا انکار کړو د آیاتونو زمونا وقالو دوی ویلې و اذا كنا عظاما آیا کله چې شمونګه ډوکي ورفاتن او زریزا انا لمبعوثون آیا مونږ به پورته کول شو خلقا جديدا په یو نوی پیدایش باندې دوباره امپاسبل دی دا ټوټلی ممکن نه ده چې کني مونږ به چې کله زریزا شو اډو کې موجوده شي او ډیکمپوز شي باډي ډیکمپوز شي نو بیا د هغه نه بعد مونږ ژوند دي کولای شو مونږ ورته کوي دیوانه کی بیل ہے دا د لیوانو خبرې دا عقل کې نه راځي نو صلی الله تعالی فرمایي چې ها ته دا کار نشو کولای خود خدای په حواله باندې دا کار ورې ناممکن غني ته دا کار نشو کولای خود خدای په حواله دا کار ورې ناممکن غني نو دا هغه دلیل ورکړي چې کوم خدای دا دنیا ابتدایي طور پیدا کړی دا انسانان هم پیدا کړی دي هغه دوباره بیان شي پیدا کوله څه چل شو هغه پیرالایز شوی دی که قدرت او قوت ختم شوی دی ورته کړه دا آیات په سر داسې اولم يروا آیا دین دې کتلې نو قتل او لیدل په معنا د فکر اولم يروا آیا دې فکر د کړه دې خبره تا ان الله چې یقینا الله تعالی غا خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض ازمکا قادر دې دا فکر ورکړي چې الله تعالی قدرت لرونکی دی پس اولا ان پدې خبره یخلق مثلهم چې پیدا کې مثل د دوی نو مثل د دوی مینز دوی په خپل مثل د دوی معنا دوی په خپل وجعل له اجلا او الله تعالی مقرر کړی دې اوس دې خو وګوره چې الله تعالی وایي چې خدای په دې قادر دی چې دوی بیا پیدا کی نو دوی هغه خدای په فورن او شیطانان فورن وي بیا زمونږ پلانونه خو تر اوسه پیدا نه کړ ډېر موضوع کې امر شي زمون نکان خو تر اوسه پیدا نه کړ ډېر موضوع کې امر شي دا خبره مونږ ډېر په خوانه ورو چې مړي بیا ژوند کیږي خو تر اوسه لا یوم ژوند نه کړ الله تعالی وایي دا کومه قد زمان دي دغه ژوند کول د پاره یو اپوینټډ ټایم دی څه شي یو مخصوص ټایم دی وجعل لهم اجلا الله تعالی مقرر کړی د دوی د پاسه ورل لپاره ژوند کول لپاره اجلا یو نیټه یو وخت مقرر لا ریب فی نشتر شک هغه وخت مقرر کې او بیا ژوند کول دوی کې فابد ظالمون خو انکار کرے دے ظالمان دا ہر شے نہ الا کفور المگر دے انکار نہ کرے ظالمان دا ہر شے نہ انکار کرے دے خود انکار نہ دے کرے یعنی سمانا دا دین انکاری نہ دی چې الله نو سلم پڑے رہنا سی مونږ نه منو دا خبره خدای وای بس دې کمټمنٹ صرف یوې خبره سره ده او خبره سره نه منل دین نور شي نه مانی ها البته دا نه منل دا منی نه منل دا منی یعنی بس دې سره کمیټډ دي چې موږ خبره نه مانو چې پیغمبر کومه خبره کوي دا نه مانو
قل تورتو آیا لو انتم تملکونا کچری تاسو اختیار لرلے خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذا لامسکتم یقینا تاسو با امسکتم لاس نیولیو خشیت الانفاق د یرد ختمی دو د خزانونا. اللہ تعالی ہوئی چې دی د خیر په باب کې دومره مایزر او دومره بخیلان دي، دومره مایزر ها او دومره بخیلان دي چې کدی د خدای د خزانو مالکان وي دی بلاس دیولو چاله به اغه نه یو پیسو من ور کړی. بل الله تعالی بل الله فرمای ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. کله دوی د پاره نصیب من الملک صحیح سره بادشاہي وي دا دومره بخیل خلک دې بچاته ودو زره نه واغولې. صحیح قل تورتو آیا لو انتم تملکونا کچری تاسو اختیار لرئ خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت در رب زما اذا لامسکتم تاسو بلاس بند کړو خشیت الانفاق د يرد ختمیدو د خزانینا وکان الانسان قتورا او انسان دې ډېر لوی بخیل ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. قتور معنی بخیل، قتور معنی بخیل. تاسو بخیل وای که شوم وای؟ بخیل شوم نه وای. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته دا اوس تسلی ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې د استاد آیاتونه یعنی احکامونه د قرآنی آیاتونه یا معجزاتونه انکار کوي ته ډیسپوینټډ کېږه ما تو دی باندې کبھی د خاطر کېږه ما خاطر مدره نه وا دا خو د منکرینو طبیعت تر ابتدا نه دا سره د منکرینو طبیعت ته د ابتدا نه دا معامله یوازې تاسو سره نه کیږي ستانه وړاندې موسی علیه السلام سره دغه معامله شوی و نو بس دې سره سړی ته لګه تسلی ملاو شي چې واقعي زمانه علاوه بل څه سره دغه معامله شوی و. زمانه علاوه د ژوند دنیا کې تیریږي هم په دې چې فار ایگزامپل خدای مکه سیف الله خان ته تکلیف شي د یو بل سره وګوري د زیات تکلیف کړي بس ضرورت بیا ختمي. صحیح دی وای دغه نه لخې صحیح وای وای دغه نه لخې زموږ وطن کې ضرب المثل یو سړي چې اړه تاسو کو یو سړي دا او دا سړي دوه خلې او ډېر لوی په تکلیف ځکه روح بجنګ ورو څه شي به روح بجنګ ورو دواړو خو صحیح ځکه باندې په بل سره وخت نه تیری ته تیری پاسانه دیو جن پیغمبر اسلام یو حدیث کې وایي چې ان الدنيا والآخرة ذرتان. تاسو بنوای بني پیغمبر اسلام فرمایي دنیا او آخرت دوه بني دي ان رضیت احداهما سقطت الاخرى. په بنو کې چې یو خوشاله کې ناغبل بیا مخ پړځي. صحیح خو که یوې ته ځونه داسې وي نن خو ورغلم ستا پلار کرا مور دې خوا ها بلا صحیح ده چې دې پلار کرا ورته پلار کرا ولې صحیح ده او هغه یوې ته وي ها طبيعت د څنګه ده تاسو خورلې کنه دې خورلې ناغبل چې مانه دا تاسو نو کوم دا ډېر ګران ژوند دی نه سړی دا د دوه خزې ډېر له په تکلیفو نو دې بل نه تاسو کو دا ډېر غریبو ډبل ډېر غریبو مالی اعتبار سره ورته وي څنګه حالت دې څنګه دی ورته وي بس حالت خو خنه خو بهر ته کېدو دوه خزو د خاون نه ډېر غوډه بل خبره نسبت اگه ته یو راوړ هغه هم کابل کې نه دا وایي تاسو نو خبر نسبت انا دې وایي ناس ته دغه دې ولا کوم ورته راځي ګرانه خبره ولا شيء چې مستراور هغه راځي ګرانه انا غبره نو پیغمبر صلی الله فرمایي چې ان دنیا څومره قیمتي خبره پیغمبر کا دومره په اسانه باندې زموږ ذهن کې راوځي چې ان الدنيا والاخره ذرتان. دنیا او آخرت د دوه بنې دي ان رضیت احداهما سقطت الاخرى. که یوې د ځان ډیوټ کو بلو مختاوي کې یوې د ځان ډیوټ نو چا چې ځان ټوټلی دنیا ته ډیوټ کړل هغه نه آخرت هغه د تمنه کې د آخرت بخي زما بسې آخرت بخي او که چا ځان ټوټلی آخرت ته ډیوټ کړل هغه د تمنه کې دنیا ته مطلب پیسې دا شی بنی بیا. صحیح وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَقِينًا وَرْكَلُوا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 9 آیات بینات
نه معجزات ویزیبل، بینه معنا واضح، واضح معنا ویزیبل، مرئی پسترګو لیدل شوی. دا فزیکل معجزې وي. څنګه معجزې وي؟ فزیکل معجزې وي، یعنی لیدل شوی معجزې وي چې پسترګو باندې کته. نو د موسی علیه السلام نور معجزې وي، خدا نه پکې اهم وي، او دا نه کله کوم وي. سوره یونس پیدا مطلب آیت نمبر 88. پیدا مطلب وقال موسى علیہ السلام ربنا اور رب زمونگا انك آتيتا یقینا تا ورکړی دی فرعون تا وملئه السرداران ودتا. ملأ د بادشاہ دا سرداران دي. ملأ د بادشاہ سو دي سرداران وی. یا په موجوده اصطلاح کې چې موږ خپل د پښتو اصطلاح کې و دا لوی جرګې منبرانی دا سو کی دا لوی جرګې منبرانی. ربنا انك آتيتا او الله تا ورکړی فرعون تا وملئه ارذل لوی جرګې منبرانو تا سو زینتن حکومت ورکړی دی. زینت معنا ځکه دنیا کې ټول لوی زینت څه شي؟ حکومت دی. څنګه بس تاسو ترځي شوی مخکې کنه 2-3 موټر سایکل رواني 2-3 गाड़ी ورسره رسته ده 2-3 موټر سایکل 2-3 गाड़ी ورسره روان. ها تسبیانو ورسره او کنه راستای پر څنګه. ربنا انك آتيتا والله تا ورکړی فرعون تا وملئه السردارانو دتا زینتن حکومت. د زینت معنا د لفظي بیوټي یا لگژری، بیوټي یا لگژری. نو په دنیا کې د ټول لوی بیوټي او لگژری څه شي؟ حکومت ته ارګ. واموالا فی الحیات الدنیا امالنا دی ورکڑی جون دنیا کی. ربنا اور ربا لیزلو عاقبت دادے چی دی با گمراہ کئی خلق عن سبیل کا دلارستان. دی بسکے دی خپل دا حکومت ڈنڈا دا مال و دولت دا استعمالی دی پارا چی خلق دی دین نا گمراہ کی. دا حکمرانو کار سی خلق دی دین نا اڑول، خلق دی دین کول. نو موسی علیہ السلام قهر جن سره صحیح دام یو صفت ده. دا قهر او غصه ده دام یو ځکه قهر او غصه نه د سړي غیرت نه. ربنا ورب زمونږ سلام علیهم خدای د دوی مالونه محو کی. دوی مالونه څه کی؟ محو کی. محو معنا چې ګولډ او سلور دا ولا کان کیږي کی دا ولا څه کی ډبره دي وړي. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم اقزن ولسل اولگی فلا يؤمنوا جد ایمان رانوڑی حتی يروا العذاب العلیم تردے پورے جد امین او دردناک عذاب. قال اللہ تعالی قد اجیبت دعوتکما وستاسر دوار دعا قبول شوا فاستقیما. نو بس اس پا خبر بارے ٹنگ اتری گئی. ځکه د پیغمبر مزاج بداو کله غصه به هم شه سبو شه غصه به هم شه او بددعا به وکړه. خو چې پته ورته ولګي اوس عذاب راځي به چلو شروع کړي. نه 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 وخت راځي. اوس الله تعالی دې ته وي بس دا دعا مو وکړه اوس به دې ټینګ شي. نو اوسه بری سي پیغمبر اسلام چې طائف نه راته نو دل ازوردو ځکه ټول بدن په وینو باندې لړل. صحیح نو دا څه وی چې اللهم الی من تکلنی خدای ته ما چا لاس ورکړي. دا چې دشمن ته چې دا حشر را سره وکي چې دا نو ملک الجبال د غرونو فرشته جبريل صلی الله علیه السلام او علیهم السلام. نو جبريل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فنودیت من السحاب دو وریزی او سپین غروس کې زما په سر راغی. ادا غروس کې جبريل دا ښکارا شو او ما ته आवाज وکړ چې رسول الله کته غواړم دا ملک الجبال را سره به د توایا دا دوه غرونه اخشبین دا برا واخلي او دا طائف والا به دا سمیس کې سینډویچ کی سره کې نیمه کې یعنی دا دوه غرونه به یو بل را اخلاص کی نو سره وکی
ساندویچ بکی او د غرونو حواله باندې تاسو سره خبرو کوم دا خبره خو ما اخبار کې لوستلې و اوس نه مولانا صاحب نه ډایرکټ وره نو زمون یو عالم سره دی زمون جماعت مرګره نه یک سره دی په دغه بالاکوټ کې پس کې په دغه بالاکوټ کې نو هغه یو بچو ماشوم بچو یعنی ټینیجر ارلی ایج کې لسیور سکالو ها نو هغه د زلزلې نه سلور میاشتې مخکې سلور میاشتې مخکې ورته وې ما وی بابا بیګه خوب کتلې او ورته یې سو ودا مخامخ برج به په دې برج باندې دوه فرشتي ولاړې دوه فرشتي ولاړې نو هغه یوې فرشتي هغه بلې ته وی څنګه خو خلا دا څنګه خو خلا چې دا یو غر راواله دی بل غر لري خلاص کو نو فرشتي ورته نه ولې وی دا خر ډیر ناروا کوي نه ورته نه دا مدرسه را مخامخ ته کې د طالبان دي د ماشومان دي د قران او حدیث دکې د دین دکې دوی ورسره ویل هکې وی زه خدام صحیح نو هغه په جمعه کې هغه بیا په جمعه کې بیانو ته سره مې استمخ کې چې کله یو ادب جمعه شپه چې خوب لیدل نو جمعه کې هغه چې زما دی بچي بیګا داسې خوب کتل دعا کوي چې الله تعالی موږ د عذاب نه محفوظ ساتي دعا کوي وی زما په ذهن کې خدا راځي چې شاید دا عذاب یا مکمل طور لاړ واپس یا فار ټایم بینګ واپس لاړ یا مکمل طور واپس لاړ نه برازي یا د سوخت د پاره مؤخر شو سوخت د پاره مؤخر شو نو په دې رمضان کې د مدرسو چټیان وشي مدرسې ټول چټای شي نو بس مدرسه چټی شو او دا عذاب وشو صحیح نو بس مدرسه کې وسوک نو خار تباشي الله دې معافي وکړي دا کله فرشته غر راختي بل راخلاصي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین وی چې کته غواړي نو دا ملک الجبال را سره دی دا شبین به یو بل راخلاص کړي طائف ولنه بخلاص شي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فورا احساس وشو چې دا خطبه ده وینانا بس دعا کوم تاسو را سره امین وای چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون نو علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه قوم باندې او چې عذاب شروع کېدو نو بیا شروع کوله په جړا باندې څه کوله ها په جړا باندې الله تعالی ورته نه بس خبره ما ته مخکې ویلو صحیح بس خبره اوس ما په طرف کې خلک اوس د خدای مقابله کې پیغمبر ته ویل شي صحیح نه دا پیغمبر مزاجي چې پیغمبر په مخلوق ډیر زیات خفه کیږي پیغمبر دا په ځان چې ډیره تکلیف کوي چې نه پاره دی د دې خلکو لپاره دی نو چې خلک تبا کیږي نو د دې په تکلیف شي د دې او د دې وجه ګور لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم باندې بد دعا وکړه څه وکړه قوم باندې بد دعا وکړه نو الله تعالی ورته وی چې اوس عذاب راځي نو ته د خپل آل اولاد ځان سره واخله او مسلمانان او د خار نه باروزه خار نه بار خو زړه ورته دردي چې وای د خلک به تباکی صحیح نو که نور اسم نوې پجبا ورپسې ورته خو وګوري د حسرت سره صحیح الله تعالی پابندي لګولا وګوره چې روان سره په شابم لګوري بیا ولا يلتفت منكم احد لیکن کوم کس په شاو کتل هغه به مولم کوم کس په شاو کتل نه هغه مولم صحیح هغه دې ویګنا سنایپر سنایپر دې پندرشته 143 آرمی والے امرکل ها 140 سنایپر هم ډیر بلا ده مخه نه الله تعالی په سنایپر بکر ولاړی چې چا په شاو کتل هغه ولم نورته والله التفت منو ادا ځکه پیغمبر باندې پابندي لګی چې ګوره په شاونه ورته پیغمبر زړه درځي چې خلکو باندې درديږي نورته چې اوس پیسې راو شنو په کې څه درد دي دا زموږ په تو کې ضرور مسله چې ویر کینې بیا سرتور سرکا تاسو ویر پیژنې ویر صحیح ها نو چې ویر کې نو بیا خو د پټو پټاو سکار بار پټاو په سرتور سرکا صحیح الله تعالی وتوي چې قد وجبت دعوتکما ویتا کې سره قبول کړې شو دعا تاسو فاستقیما نټینګ په ودرېږي ولا تتبعان ام فالو کوي سبیل الذین لار دا کسانو لا يعلمون چې نه پوهیږي نو دې ځای دوه معجزې الله تعالی ذکر کړې نمبر اول تمس الاموال چې مال ولا محوکه دبرې دي جوړ کړې نو الله تعالی د فرعونانو خزانه ټول ډبر کړې د فرعونانو خزانه ټول ډبر کړې او دویم وشدد علی قلوبهم وزرون ولسیر کې چې اوس ایمان لري زونه ولسیر کې چې د عذاب راتلون وړاندې
څوک ایمان را نړي. چې موسی علیه السلام دا دعا وکړه تر عذاب راتلو پورې هیڅوک نوې سړی پکې مسلمان شوی نه، ځکه الله او رسول هغه سیده ولګو. دا دوه معجزې. سورہ اعراف آیت نمبر یوسل یودرش یوسل دودرش. پیدا مکو وقالو دے فرعونیانو وے موسیٰ علیہ السلام تا مہما تاتنا بی من آیتن وے ککلون تو راول منتا بی من آیتن سموجزو کتمونتا سموجزو مخے لتسخرنا بیا چپاغے بانے منت جادو دا اثر لاندے راولی مسخور مکی کہ کتا سے موجودات منتخے چی منگ کسے کی متاثر کی منگ کسے کی متاثر کی. خدا خبر یاد ساتا چی فما نحن لک بمومنین نیو منگ تابان ایمان راڑون کی منگ منو ننو اسی بسان سلکے فارسلنا غلیم الطوفانا نمارا اولے گدوئی بانے طوفان مارا اولے گدوئی بانے طوفان نو سڑے و پکاٹ کے ناستو کور کی بے دن نظمکی نو برا ہوتے لندنے رکونا ٹھیک شو صحیح اوپا اوپر راو خطے ہاں نو دو بوبو کی ٹوٹ ڈوب شو دا اس طوفان پیدا ہوستا. فارسلنا غلیم الطوفان راولے گمونتوئی بانے طوفان یو والجرادا ابو لخان ملخ تاسو ملخ وائی افقل سکری سوئی ورطا گراس ہائپر فارسلنا غلیم الطوفانا نو پکورنو کی ولا طوفان ناوستا والجرادا پفصدنو ولا ملخان والقملا پبدن کے پکپڑوں کے اپوشتوں کی ولسپگی پیدا کرے. تسپگی وائی تس وائی شپگی ہاں آگا مسئلہ رکھنا. والدفادقا اچنگشان چندخان مویل چندق وائی تا چنگش وائی. والدما اوینا آیات مفصلات دا معجزات یا نشانے دا اللہ مفصلات یکے بعد دیگرے دا ٹول پہ یو وقت آل ٹوگیدر رانرے یو برالا مجھے دیو پچوشن موسیٰ علیہ السلام برالا پہ خدای تا گورا سو کوئی وی خدای تا گورا دا خدای دا پارکا اللہ نو غوارا چی دا مصیبت قرآن ختم کی مونگا ایمان راڑو. موسیٰ علیہ السلام دیکھو گور سیف اللہ خانا موسیٰ علیہ السلام با اللہ صحیح ہے اللہ ہے ٹھیک دن کوئی گورا دار سری دا من دینا ارے سری دار سری دا اے کچھ ختم میں کر ایو بیاوشن حرامیانو نا اللہ حضن اس بلا نبلو پر آگے نچی بیاو سپنگول رال نبیاو موسیٰ علیہ السلام ڈیلیگیشن نارے یہ رجی صحیح نا اللہ تعالیٰ ویدہ گورا سورا معجزات مورتا خود ہے دا سے معجزات دیمی کراؤ نہیں ہوئے نہیں کسا اکلا راو پی نیول ادوی پا چغو شو او سمر منتون موسیٰ علیہ السلام تا ہونا. بلدہ اللہ فرمائی وقالو یا ایوہ الساحر ادعو لنا بما عہد عندک ادعو لنا ربک بما عہد عندک ویو مولی سے ساحر التو منا جادوگر نہ دے ساحر دا غی پا اصطلاح کے دیر لوی عالم تبیر شو مستجاب الدعوات تا کیا تا مستجاب دعا اللہ تعالیٰ قبلی ذی ورالت وی مولانا سے خدای پورا اللہ نو غوارا چیزا مصیبت اندر کی نداسو شو. نمبر اول طوفان، نمبر دویم ملخ، نمبر دریم شپجی، نمبر سلورم چنگشی، پینزم وینا. وګوره په لوخي کې به اوبره واچولې یا چې خولې ته به نږدې کولې هغه به وینه شي وه صحیح. کټوای کې به سهار نه به ځان ستړی کړو غوښې به پخې کړې څه به وکړه غوښې به پخې کړو بلاخي مصالحې به ورته واچولې ډېر ټیسټي به پخه کړو یې چې سمسا به سره ډک کړه او پلیټ کې به واچوله ټیک به ولا چې نورای به ورته نږدې کوله به وینه شي وه صحیح. نو خدای د لوګي هلاک کړ. بیا موسی علیہ السلام راغی خدای ته وګوره نو بس کلی شو
نه ډوډۍ خوړی شو، هر شی راته وینه شي. صحیح. دا بل عذاب اوبه به راوچو ښې صفا اوبه منرل واټر، څه شي منرل واټر، چې منرل واټر به راواچولې او خپل ته باندې کوله چرته هوا کې و چونګش راځي پکې ور پرې وځه. چونګش خدای دې خبيث شي دی چې اوبو کې ور پرې وسره موتیا دی کوي. صحیح پرې وسره څه کوي به طبيعت نه واري. صحیح دې یاره دا څه عذاب دی. دا یې بعد دیګره کې پینځه نو دعا هغه او پینځه داشه نو څو شو ټوګه دا وشوي. سوره طه بني اسرائیل پسې 2 سورې ترسته تاسو کوم دا سبق ده هغه پسې سوره طه نه سوره مریم سوره طه سوره طه پیدا مکو نه غریبا دا په بني اسرائیل نه راتله او فرعونان راتله. مسلمان کوله د ویل چې وګورئ واچو چې واچو هم دا ویل. آیت نمبر 11 وما تلک بیمینک ادا سدی پشیلاستا کے او موسیٰ قالا دوئے ہی عصا دا زمان لکڑا دا زمان لکڑا دا اتوکو علیہا I do lean upon it or I do lean to it تکیہ پہ کہو واہش بہا غلا غنمی از را سنڈوم پدیبانے غلا غنمی پخپلو گڑو بزوبانے پانے یعنی دا لکڑا دینے پار استعمالو درست سخا دا سوائیو بلگونا ولی فیہا او مال پار پدے کے معارب اخرى نورن دیر منفاتو ندی دے لکڑی نظر دیر کار احمد دے لکڑی نظر قال ہوئی اللہ تعالیٰ القہا ارتاو کدا ازمکتا او موسیٰ فالقا نو موسیٰ علیہ السلام تا ازمکتا غرزول فیضائیا نو فی الفور داوا حیتن یو دوی خامار تسعا چه منڈے والے حالانکہ خامار منڈ نشی والے مار منڈ ہوئی خامار آخو دیر پا دم دم خوزی آخو دم سے تپرینا نو سبانا برا کے برا دروازے نہیں ہوتا لے خود وہ بلائی اس موسیٰ علیہ السلام والا خود موجزے خامار حالانکہ لکڑا دم رکھتا و قدر غلظ الاسبع حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې لکه انسانی ګوته نار باندې څومره غټه بس زوره غټه لکړه وه خو چې څنګه به ځمکه ټچ کړه یو ډول خامار به جوړ شو. یعنی دا نه چې د ځمکې د ګوتې په اندازه باندې مار به څه به جوړ شو. بل ځای الله تعالی فرمایي فیضا ی ثعبان مبین صوبان وایي پیتان ته صوبان څه دی او پیتان ته پیژنې پیتان خو څو منئ خلق تیرئی قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى قال او اللہ تعالی خذها انی صدامار ولا تخف یریگما ذکر دے انسان فطرت کی داری چی مار نسکی یری من موسیٰ علیہ السلام انسان اسے دوسرے بلائے کرتا صحیح. او بل روایت رضی امام صاحب کلی دی ابن عباس روایت رضی اللہ تعالی عنہ چې کله فرعون ته ور پرې خو د فرعون دربار کې صحیح نو دا خو یو لوی کیسه له سو منزله سو منزله یو کیسه له نو هغه د کیسه هایټ چې وو هغه په شرعي غزونو باندې 70 او زمون په غزونو باندې 35 یارډز هایټ صحیح. نو بس دا شامار چې د لکړی چې ورو ورغوله نو دو خپل خلق الاولا نو د لاندنۍ جامه تزام وای کی جامه نو د لاندنۍ جامه دای په ځمکه پرته وا او بارنۍ جامه او چتوله په باندې ورته کې خدا صحیح. نو 70 شرعیه یا 35 زمونږه یار دومره خلاغي د دوالو ساو میس کې فاصله پیدا شو صحیح. یعنی مقصد دا دی چې هغه داسې کول نو هغه ټول کیسه لري تیرو صحیح کول کیسه فرعون چې وړي دنه به منډه کړه دروازه بند کړه الته به کړکی کې پر منډو کې به موسی علیه السلام ته سړي راشيونی سره ویسه بیا ایمان خدای ورکړه
ایمان خو څه دی مونږ د خدای ډېر شکر گزار یو چې خدای را کړی دی که څنګه بس شکر پوره کیږي امیر صاحب څه وویل دا پی ایچ ډي ډاکټر دی دا پی ایچ ډي ډاکټر دی وګوره څومره خلک دی دا پی ایچ ډي ډاکټر دی څه تکبر او کبر پکې نشته لګیا د وکیل خپل مرګور له پخلې کو حالکه پی ایچ ډي ډاکټر چې وي هغه فرعون دی که څنګه اکثر پکې داسې چې غزان ته ګوتن شي قال القيا يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال الله تعالى وقوي خذها داونسا ولا تخف يريغما سنعيدها ذره من بده ریورس کو سیرت الاولى پر بنی طبیعت یعنی ته خلی تلاش کا نو بیا لکړشي خلی تلاش کا دا بیا لکړشي نو دا یو معجزه دا اتم نمبر شو لکړه نه خامار جوړیدل څه نمبر شو اتم نمبر او نهم نمبر وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ او ترا یوځای کدا لاس پل اړخ پلتا لاس پل دی یوځای کستا اړخ سره دا شو لګوا دا شو داس وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تخرج بيضاء دے براوزی تکسپین من غیر سوء بغیر د سطور والی او خړوالنا آیتا اخرى دا بلا معجزه ده او بلا معجزه نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام داس د لاس پر داس به اړه سره ځای کړ لکه د نور په شان شاینینګ کو څه ده کو نو دا نه هم معجزه نو الله تعالی د دې نه معجزات تذکرہ کوي چې دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام او خود له فرعونانو ته خو بیا هم هغه ایمان ولقد آتینا موسی یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته 9 آیات معجزات بینات واضح او ښکارا فاسأل بني اسرائیل وتسوالک بني اسرائیل نسجاهم چکل موسی علیہ السلام راغ دویتا فقال له فرعون نوید فرعون انی لا ظنک ویقینا ز خیال کوم تابان او موسی مسحورا چتلیونی مسحور مانا لیونی جادو شوی مانا لیونی دا تجوی خبری کې دا د لیونو خبری دی نو هر گمراه طبقه چوي دا غي وړاندې دا عالم خبره دا د لیونو خبره ښکاری ایته مولایان ټول ښکاری لیونیان ښکاری تاسو ټول خلکو ته لیونیان ښکاری څوک لیونی ورته ښکاری تا خپل وګي تم لیونی ښکاری له دې یې تیز او نو وي ولقد آتینا موسی یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته 9 آیات البینات نا معجزات نا نشانه واضح او کار فسأل بنی اسرائیل وسوالک بنی اسرائیلنا اس جام چکل موسی علیہ السلام راغ دویتا فقال له فرعون ویدت فرعون انی لا ظنک زما یقین لتابان او موسی مسحورا دلیونی ثم تابانی خیال کیتا سے لیوانی نو موسی علیہ السلام اخم کمزوری سره نو صحیح ځکه سره کمزوری کوي د دوه وجو یاد دي تاسو سره کمزوری ښکارا کوي د دوه وجو پرنسپلز باندې او په اصول باندې سره کمپرومایز کوي د دوه وجو نمبر اول یره د مرګ نمبر اول یره د مرګ او نمبر دویم دنیوي مفاد د دین علاوه بل څه نشته او دنیوي مفاد کې بزنس ته پکې جاب ته پکې عہدہ ته پکې اولاد ته پکې ټول دنیوي مفاد دي نو یو سړی ته سوکټریټ ورکړي د اولاد نه کمپرومایز کی صحیح ده بل سړی ته سوکټریټ ورکړي د جاب نه غسو کی کمپرومایز کی بل سړی ته سوکټریټ ورکړي د بزنس نه غسو کی کمپرومایز کی بل سړی ته سوکټریټ ورکړي د عہدے نه غسو کی کمپرومایز نو بس دا د څه نه دي او پیغمبر نه د مرګ نه یریږي نو دنیوي مفاد لري غلط ولیکه چې د پیغمبر د دوه تحفظات وینا د پیغمبر د
دا دواړه هغه کوم چې عمل کړ خدا ما مطلوب دی چې عمل کړ دا هو کامیابی ده صحیح ادنی مفاد وینا او پړوګه وخت لري پیغمبر څخه پړوګه وخت لري اته چې دنیا راشي ځان سره نه پاتې کوي چې دنیا ورته راشي ځان سره نه پاتې کوي نه اولاد دې جمع کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو وخت سفلا خان 90,000 دینار د بحرین غنایم راغی سورہ 90,000 نن وخت 90 بلین دا 90 بلین ډالر نه وبسه وای 90,000 دینار دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغله او دا د بحرین د حضور علیه الصلاۃ والسلام مخ ته ولور ډیره د سرو لګیدل دینار پر څه جوړ د سرو زر حضور علیه الصلاۃ والسلام داغه تقسیم شروع کړه مازیګر مانځنه بعد اهل مدینه ته اعلان وکړ ټول راجم شي ټول څه شي داغه تقسیم شروع کړه او د ماقام د مانځو وخت کېدو او ټول ختم کړي او د ماقام منځو کله ته عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې بیا کور دراغه د مانځنه بعد مېمانه تاسو کې چې حل فی الدار شیء خوراک څه شیشتا چې وي د خوراک څه شیشتا به مور ته جی فرمایي دي او بدی نور څه نشته خرما دي او بدی حضور صلی الله علیه وسلم درې خرما وخوړې ورپسې یو کپ د وبوس کو او بیا الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين خدای ستاره پر دې لوی تعریف ته تماله دا خوراک راکو او بدی راکړي ټول نه لوی ادا چې مال د اسلام او ایمان راکړل صحیح همغه کبابونه خو او سخرو د خدای شکر مونږ نه یاد کې یاد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 90,000 دینار ځان له محفوظ کولای شي صحیح بلکې د حضور صلی الله علیه وسلم یو لوی ازمکه او خیبر کې باغ فدق وي ورته صحیح ورته باغ فدق وي ورته د بنی قریظه په ځون کې یو لوی جاګیرو خدا ټول د سره پاره چې دې څومره آمدن براتنه حضور صلی الله علیه وسلم س آمدن د خپل ازمکو یعنی باقاعده ازمکه متعین کړی وي چې د دې ازمکه آمدن د بل فقراو لپاره دا بچاره لپاره دا بل فقراو لپاره د دې ازمکه آمدن دا به زموږ د فیملی لپاره صحیح د دې ازمکه آمدن دا به د ملمنو لپاره سره لپاره د ملمنو لپاره او حضور صلی الله علیه وسلم د وفات وړاندې او فرمایل چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه ومونږه د پیغمبرانو ډله زمونږه پراپرټي زمونږ اولاد ته میراث کې نشي ورکولې چې زمونږه پاتې شي د بیت المال کې دا به چرته دي ټول مسلمانان زمونږ وارثان دي دا مال نه چاره د ټول مسلمانانو دي نو مسلمانانو په نیابت سره چرته دي بیت المال ته دي ما ترکناه صدقه صحیح نو نمبر اول چې دنیا کې ځان له خپل خېټه باندې سکار نشته کښته نشته حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې بسا اوقات کور ته براغه سره کور ته براغه د سهار د مانځنه او د اشراق نه بعد مېمانه به تاسو کو چې عائشه سشيشتره خوراک نه کوو نو ما په حضور صلی الله علیه وسلم ته پیش کو وکړه کله بنو ایماجینون خو ايش نشته نن ايش نشته نو ماته به فإني صائم چلو زمانه روزه ده چې څه نشته زمانه روزه ده او ته عائشه نه صحابه ته پوښتنه کړي حضور اسلام د رحلت نه بعد حضور صلی الله علیه وسلم د سفر اخرت نه بعد چې مورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند پیغمبر اسلام د ژوند ته موږ یو معاشي نقطه نظر سره یو بریف را کول شي نو عائشہ رضی الله تعالی دومره مختصر جواب ورته ورکړ چې د حضور معاشي ژوند داو چې کله ودا څه وشو چې درې سپوږمۍ به مونږ باندې راوخته مونږ به کور کې اور نه بلوت نو سمون په خور نه څو سپوږمۍ به راوخته درې سپوږمۍ به راوخته خو مونږ اور نه بل کړ په درې سپوږمۍ کې درې میاشتې الموست او فورا نه وي چې مونږ به گزاره کوله بالاسودین په خرماو او په وو باندې په خرماو
او په اوبو باندې او خرما او اوبو دا کافی غذا ده په قناعت کوونکو کافی غذا ده ځکه په خرماو کې جمله هغه نیوټریشن فیکټس ده چې کوم انساني بدن ته ضرورت دي صرف نه خانه بس که خرماو خو مستر کافی خوراک هغه ډېر د تکلیفي دا ټول ناسان کار دی صحیح او وی فرمایل چې د حضور صلی الله علیه وسلم خوراک به هم داسو چې عائشه فرمایي والله ما عبت عاما قط پیغمبر علیہ السلام کله په خوراک کې خبره نه کړې زما په ژوند کې ماته نه لیاده چې پیغمبر علیہ السلام به ویلي او دې کې خدای مالګه زیاته شوې ده یا مالګه کم شوې ده او دا خدای په کې مرچکې زیات شوې ده او دا نو مصالحه په کې زیات شوې ده او دا نو په کې دا شی شوې ده صحیح حضرت عائشہ فرمایي خو چې سبب ورته پیش کړ پیغمبر علیہ السلام باندې می سره وکړ او بیا به دعا وکړه چې الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين خدای تاسو پر مهرباني موږ له خوراک عمره کې اسخاق د عمره کې ایمان درا کړل نو فورا ورپسې صحابه ته ذکر وکړ چې استاد ځین کې بدای چې ما بس ډیر خصيزونه پخو یا نور بیبيانو صاحبانو به ډیر خشایان پخو به فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم محبوب خوراک داو چې موږ به دا قربشي دا به وړکړي څه شي تاسو وربشي وای وربشي دا وربشي کو ډیر بوسي وربشي نه نه هغه پوسټک چې وی نه کو به شي بوسي پکې صحیح دا عائشہ فرمای ولم يكن لنا منخلا يومئذ منکر دغه زمانہ کې غلبیل نو غلبیل وای چانو څه چانو به منکر غلبیل نو نه ما به هغه اورو په یو لوک کې ونی سل دی قوره او دا څه مې هوا ورکا نو فیتیر منهما تا چې څومره مثبت دی په کیسه الوتې شو او ته والوته باقیو مې وارګ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډوړا مې کې خدا حضور علیه الصلاه والسلام دې خدای مزدار ډوړا یا سبحان الله او دا قربش دا ټول نه بهترین خوراک دی زموږ یو جرنیل سے وہ وفات زموږ علاقې هغه تر سلو کال عمر پورې داسې چا کو چوبند او هغه بس کول سات یو بدري مله منډه والا بوډا وګه دا یو کال بدري مله منډه والا او چې را باغې نو دا وربشي دي دا به روتي کړی ته تبخي باندې به ها روتي کړی تبخي باندې به تاسو ته ول وای نه کړی به او به راغی نه پس یعنی ټکاولې په دې لنګرای نو هغه کې به ټکاولې بیا به هغه واچول مستو باندې مستوبه الګ به ورسره د هني یو ځای کړه بس هغه به اسکلي خړې به او حضور صلی الله علیه وسلم د حبۃ السوداء تور دانه چړو صحیح ورته سیادانه د سیادانه د حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې د هر بیماری دوا ده الا الموت د مرګ علاج پکې نشته صحیح نو دا به تکولې و ادا په هني کې ځای کړو هغه ورسره وسکړي دا څه صحت به هغه د پیغمبر اسلام خوراک ته دغه دې ختم دې خدای غره ها وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ یقیناً ورکړو موسی علیہ السلام ته معجزات ښکارا فاسأل بني اسرائیل ته پښتنه وکړه بني اسرائیل نه چې کله راغی دوی ته نو فرعون ورته وی انی لاظنک وی زه خیال کوم تا باندې او موسی مسحورا چتلې ونه قال موسی علیہ السلام ورته لقد علمت وی ته په دې پوهه چې ما انزل هؤلاء ندی نازل کړي دا معجزات الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائرو ادا تعالی پر سترګې کولاون کې شي نه دي دا معجزات سر پر راوړي چې ستا سترګې روشانه کړي د زړه سترګې دا دې لپاره دي بصائرو دا عبرتون دي و انی لا ظنک او عزتا باندې یقین کوم فرعون مسبورا جستا د هلاک فیصله شوی دا موسی علیہ السلام ته فرعون وی زما پتا خیال دې چې تلی ونه موسی علیہ السلام دا غنو یو قدم وړاندې شو وی پتا خو زما یقین نه جستا د بور پلان پیدا کړه ځکه دا معجزات تا تراولې جستا په زړه کې کولاو شي ته لګي ما سره دا خبرې کې
صحیح نو دومره لوی جابر ډیکټیټر دا داسې خبره نیغ په نیغه کول د ایمان والا سره کول شي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حج کې چرته نو چې دا لومبنای جمره وښته نو باندې جمره دوښنه راکوس سجره شو پوښه باندې روانو دوښنه راکوس دا لومبنای جمره وښته ها نو چې پوښه ته خاطر نو یو صحابي ته تاسو کو وی ایو الجهاد افضل جی کوم جهاد بهترین جهاد دی نو پیغمبر اسلام جواب ورنکړ پس روان شو نو چې دویمه جمره وښته او بیا وښه ته خاطر نو صحابي ته بیا تاسو کو ایو الجهاد افضل ځکه ما مرګ ته مې دا تاسو هم ځکه کو چې هغه په شیطانانو کې ډېر ټیلې وړلې صحیح بل جمرات کې او تکلیف وی صحیح ناغاز دې کې ذهن کې داو چې دا به ټول بهترین جهاد دی ځکه دا بالکل مرګ دی صحیح نو ورته ایو الجهاد افضل ویجی کوم جهاد افضل دی نو حضور اسلام بیا وښه ته ورغته جواب نو چې درېمه جمرې ته ورسه ال تراکوس او جمرات وښته او بیا وښه ته ورغته دې کړه دا صحابي بیا په درېم دل تاسو نه کو صحابي اپوې سره هغه دې معنا چې د سوال بختنی څخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگنور کړي حضور اسلام جواب نه راکړي نو بس د ادب په خاطر بیا په درېم دل تاسو نو کو نو حضور اسلام په خپل تاسو کو وی ان الصائم اکه مرګري تاسو کو کوم ځای نو رضای مزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر ته ټول افضل جهاد دار چې د حق خبرو کې د ظالم بادشاہ وړاندې د حق خبرو کې د ظالم بادشاہ صرف د بادشاہ وړاندې نه بعضی بادشاہ ډېر عادلانی هغه حق خبره ته نه صرف دا چې وکړي دي بلکې تای اپریشیټ کوي تاسو شکریا ادا کوي خدای دې له خیر درکړي تمه ته خیر وي تمه ته لکه حضرت عمر سوره شخص سره سوره او چا چې ورته حق خبر وکړه حضرت عمر په ورته کې ځان سره به راځي خدای تعالی خیر درکړي صبر حق خبره به راځي یو واره البته خطبه ته ولاړ سیف الله خان حضرت عمر ته ولاړ خطبه جمعه ورکوله نو په خطبه کې خلکو نه تاسو کو ولو امرتكم بما امر به الله ورسوله وقضى به ابو بکر وکړه تاسو ته هغه حکم درکوم چې کوم د خدای حکم دی د پیغمبر حکم دی او د ابو بکر فیصله ده ځکه دا هغه پریډیسیسر په حکومت کې څوک ابو بکر وکړه ابو بکر موږ ورته په قانون کې او پریزیډنس قانون کې ورته څو پریزیډنس د سابق جج فیصله ته څوی پریزیډنس نو ورته وایي چې کوم د خدای حکم دی د پیغمبر حکم دی یا د ابو بکر پریزیډنس او پاګه درته حکم کوم چې دا وکړي نو سبا کوي نو ټول مجمل زرو کسانو ای ورته بالراس والعين پستر سترګو یمن سبا کو پستر سترګو یمن نو ته عمر وی ولوي وجدتو کزه کوشم سوشم کزه کوشم د دینه یعنی کوشم یعنی دا پرېدم د الله حکم یا د پیغمبر حکم یا د ابوبکر پریزیډنت او سبل طرف ته وروړم ولوي وجدتو کزه کوشم یو عربي ان سارا سره هغه ناستو هغه زرو چې په پاجه کې او د عربو هغه سره خدای ټول داسې لکه موږ سره چې ټوپک دا ټول د دې جامع سره دا د جامع سره هغه ټول سره راوځه او داسې هوا کې ولا یو چکر ورته وینو قوم اعوجاجک بحد سيوفنا چې ته کوک شي لازم ټول سره پاره دی باندې باندې غو چې ته کوک شي تر باندې او دا چاته وي یو عام سړی ته نه یاسو عمر داسې خلیفہ چې آلموست په یو کوارټر دنیا باندې حکومت دی صحیح آلموست په یو کوارټر درې بر اعظمونو ته حکومت خور شوی دی سوره درې بر اعظمونو ته حکومت خور دی او د نامې نه قیصر په روم کې او کسرا فارس کې ریږي چې عمر نامه غوښتي اخستې شي ورته ای باندې وې سړي نوم بنا کړی hebat راځي باندې صحیح نه ساده زمیدار سره ساده بزګر سره هغه نو قوم اوجاده کې به حد سيوفنا حضرت عمر بد په نو منه نس مخابرات والا استخبارات والا ولاړو چې سړی وشت او رخصه سړی وشت او رخصه تاسو ونشو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فورن په خطبه کې د منبر نه راکوش او راغی سړی ته هغه د سلازان سره یو ځای او تندی باندې خپل او بیا وی الحمدلله الذي جعل في رعيه عمر من يقوم اعوجاجه بحد سيفه او خدای استاسو له تعریف ته تاسو ما پر رعیت کې داسې خلک پیدا کړی دي کزه کېږم دې ما کوواله فطور باندې نه گئی اپریشیټ کړه نو دا څه ډېر کم بادشاہ دي کوي دا وسیله مقدس صحیح نو فضل صلی الله علیه وسلم ورته چې افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر د ظالم بادشاہ وړاندې
چې د حق خبرو کې دا ټول بهترین جهاد دی، دا ټول بهترین جهاد دی. او د جهاد بهترین کېدو وجه دا ده، نمبر اول چې هلته خطره یقیني ده، هلته خطره سره یقیني ده. ځکه یقیني ده چې بادشاہ دې قوت دی ورسره، بادشاہ دې قوت دی ورسره. نمبر اول. نمبر دویم په دې باندې متصل ته چې ظالم دی څوک معاف کوي نه، په دې باندې متصل ته چې ظالم دی څوک معاف کوي نه. نو ته یقیني خطر ویني او بیا هم د حق خبره کوي، ته یقیني خطر ویني او بیا هم د حق خبره کوي. او نمبر دریم بهترین جهاد ځکه دی چې کله خبرې په دې سړي باندې اثر وکړو نو ټول مملکت به صالح شي. او د جهاد معنا هم دا چې اصلاح راولي. د جهاد معنا افساد نه دی، د جهاد معنا تخریب کاری نه ده، د جهاد معنا څه اصلاح کول دي. خلکو خواږه په غلطو خړولې. موسی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح جہاد کو چې حق خبره کوله چاته د فرعون غو ظالم بادشاہ تھا. صحیح امنګ اردو کې ان کا جواب پتھر سے چې د خشت جواب په ډبر ورکی، د خشت جواب په ډبر ورکی. لکه خشت دوره فوګول نه کوي، لکه څومره فوګول څه ډبر کوي. نو گویا فرعون د خشت گزارو کو، نو موسی علیہ السلام سو کو پر ډبر گزارو کو. صحیح سے پڑھا خانہ. قال موسی علیہ السلام لقد علمت اجه غنی دا خبرې ایمان تازه کوي. څنګه دا اخو ځل سره خلکو اخوندار صاحب دا اخوندار صاحب عمر سوره خو جاندار سره بہادر سره او چې راوي اسلام زره موږ په کار باندې امر والله تعالی کې او تاسو یې چې ورور مولا دا اخوندار صاحب دا اخوندار صاحب الله اکبر والله استاد ویلي دي چې کان کافران دي یا ماده سمې دي دې غلطه ما ده چې وجه مسلمان ما حرام کافر الله ولې ایماندار سره هغه په کې وو ورته دي الله الله اکبر هغه په دې کې الله نغیر دا سایبیریا ته وته او غرور څه شو الله دا تشبيه چې موږ پرته یو کنه مرسو یې مرسو خپل د خپل د مرسو یې هذا اخوندار صاحب اولاد ته دا زی اوس په واټ قاعده د دې پیدا چې د مسو د رزما کړو چې طالبان اوس کوټه کې الله اکبر کوټه کې طالبان په دغه په واټ روښه مطلب چې یا دې کوي یو بل ځای د دې نه مدرسه کې مخصوص ها قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فتاتفتد جن نازل کړي دا الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو د زمکه بصائر دا عبرت لدی و انی لا ظنک او ز خیال کوم تابانه یقین کوم تابانه او فرعون مصبورا د هلاک شي مصبور معنا هلاک شي. فاراد فرعون را دوکړه ان یستفزوا من الارض چې وتختی دوی د زمکه د مصر نه ترټي ولا ورک څه ولا ورک ترټي چې خلک سوشي چې وتشتي. فاراد یستفزوا من الارض فاغرقناه غرقنا فرعون ومن معه اسوچ د سرو جميعا طول وقلنا ومن پس د دین بني اسرائيل تا يسكنوا الارض وسيګي د مکه مصر کې فایزا جاء وعد الاخره او چې کله راشي وعده د اخرت جئنا بكم نو مون براول تاسو ټول تاسو فرعونيان لطيفا يوزای
لکه تاسو دواړه امت د موسی یې، نو تاسو په حیثیت د امت ټول یو ځای الله تعالی روان دي، او بیا دا غینه پس به مو اکاونټبلټی کیږي. لفیق معنا یو بل سره یو ځای. اوس الله تعالی وایي چې نه صرف دا چې موسی علیه السلام ته دار سور کړو، بلکې الله تعالی فرمایي دا قرآن هم تاسو درکړی دی. نو چې چا موسی ونه منو دا غي بیړه غر کشو، چې څوک تاونه مني دا غي بم بیړه غر کوي. وبالحق انزلناه ابحق او فرشتیا انزلناه من نازل کړي دا قران، وبالحق نزل ابحق نازل شوی دی راغلی دا پیغمبر. وما ارسلناک ان دلیکره مونتالا او پیغمبر الا مبشر مگر بشارت ورکونکي ونذير الاوامر ورکونکي وقرانا فرقناه ادا قران فرقناه ټوکړه ټوکړه مون نازل کړي فرق نہ ہو مانا ٹوٹے ٹوٹے مناظر کر دیں. لتقرأه على الناس على مكث دید پارا چتل والدا خلقتا على مكث وقفا على مكث مانا وقفا ونزلناه دا نازل کرے تنزیلا ٹکڑا ٹکڑا. قل توتوایا آمنو بے ایمان راڑی پدے قرآن یا ایمان راڑی ان الذین یقیننا خلق اوتوا العلم من قبل چاہی تور پیشوے دے علم مذکر دے قرآن اذا تطلع اذا یطلع غلیہم چکر لستیش ابوی تدا قرآن یخرونا نا غیب ریوزی للاسقان زن طرف تا دیکھو گو زن من سڑے پکتا روانی حکم طرف تا روانی ڈائریکشن ہے زن دے نو من چی سجدے کہو نو سجدہ حکم طرف دے ڈائریکشن ہے دے وجہ دا محاورہ دا. یخرون للاسقان اغیب ریوزی زن طرف تا سجدا سجدہ کون کی ویقولون ادوی سبحان ربنا پاکی در رب دمولا انکان وعد ربنا لمفعولا یقینا وعد در پروردگار دمو دا فیصل شویدہ کڑی شویدہ ویخرونا ادھے پریوزی للاسقان زن طرف تا پسجدبانے یبکونا او جاری اسے کہیں جاری. میں ابن عباس سے فرمائی کہ قرآن سجدہ کے اللہ تعالی د جڑا ذکر کرے نو وی کله چې د قرآن آیت سره سجده کې فإن لم تبكوا فتباكوا که حقیقتا د جڑا نه درځي نو داسې خپل شکل جړونه جوړ کا څوک شکل جړونه پیژنې یعنی یو خدا چې حقیقي تور جاي او دې مدا ټول دا قرآنی آیت او در سبق نه پس موږ سجده کوو نو بیا دا شکل جړونه جوړ بس یبکونا جاری ویزیدهم خشوعا او اللہ تعالیٰ انکریز کئی دویلا دا خشوع خضوع او دا جزای پہ اعتبار قل توتا ہوایا ادعو اللہ پیغمبر علیہ السلام ناستو نو دعائی قولا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان دا مشرکان خودیر لالیان تنگوی پورا دا عجیب سڑے لے مونتوی خدای یو دے تو پر دوت آواز گئی وی مونتوی چو خدای یو دے تو پلا دوتا آواز گئی یہ ځان لري زړه ساتل لري دا موږ پټ کړل دا موږ دا ډېر رامیان دا زما په خیال دا شیطان نظر دنیا کې ہونا دا پیغمبر علیہ السلام چې کوم شیطانان سره واسطه وا ابو جهل سره ابو لهب سره ولید ابن مغیره سره عقبه ابن ابي معيط سره نضر ابن حارث سره حارث ابن عامر سره امیہ سره دا ټول ډېر لالیان او صحیح نو ګور الله تعالی ویل دی ولې زامنو دا دی یو خدای مختلف صفاتونه دي دا دی یو ذات مختلف صفاتونه الله رحمان رحیم ستار غفار قهار جبار الى اخره. قل ادعوا الله والتوایا چې आवाज کوي الله تا یا بلای رحمان ايما تدعو چې کوم یوم د دې دوال تاسو بلای په نور اسماء الحسنا دغه الله تعالی د پاره نمونه دي خيستا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو کم سل ذکر کړی دي د حفظ او د یادګیرنې لپاره چې چا دا یاد کړ او دا قرأت کوي نو وجبت له الجنه دې به یقینا جنت ته ځي. معنا یې دا ده چې د الله د صفاتو عکس بزان کې پیدا کړي سبق د الله د صفاتو عکس بزان کې پیدا کړي د الله یو صفت رحیم نو ستا کې هم د رحمت ماده پرځي سبق درکې د رحم ماده به د خدای مخلوق باندې وسکه رحم بکے د خدای یو صفت ستار پرده پوشی نو تاکي بم داوی د چا کمزوري ته معلومه ده نو سبکه
پرده پوشی بکې د الله یو صفت دی غفار بخنه نو چې سره زیاتې وکړو نو څه بکې ورته بخنه بکې ورته د الله یو صفت قهار غالب نو معنا دا چې تبم کمزوري نه ښکارا کې کوم ځای چې غلبې تقاضا وي نو ته بزان سکے غالب بزان راولې دې ته وایي د الله تعالی حقس بزان کې پیدا کول حدیث کې راځي تخلقوا باخلاق الله د خدای په صفاتونو ځان متصف کړي یعنی د خدای په مینه خپل کړي څو کوي د الله په مینه خپل کړي نو صفات پیدا کی کنه دا دور وار چوای نو توجه به ساتي د هغه په هغه معنویت باندې چې دا معنویت په ما کې څنګه پیدا کیږي اصل دا نه چې نیوځي وکي اسه منتر نه ده نه معنا دا چې اوسوای چې یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم نو په معنویت باندې چې او الله زما قلب د مخ کې رحمت پیدا کړي څه پیدا کړي زما زړه سخت دی مخلوق باندې می ترس نه راځي ما کې څه پیدا کړي رحم راکې پیدا کړي څنګه پیدا کړي رحم راکې پیدا کړي ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر ادحت نزيات आवाज ببلندوا بصلاتك فمنزو بدعا پڑھے ولا تخافت بها ادحت نزيات आवाज کمزور کوم نو معنا دا جو سره تلاوت کوي نو تاسو نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک دې سره سنجیدگی پکې نه پیدا کیږي صحیح یعنی وقار او متانت من پرې اشج ابن عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ سو اشج ابن عبد القیس اشج الف شین جیم اشج ابن عبد القیس دا دی یو غټ قبیله مشر دی چې کله پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات تراغه لای ایمان نور اوره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی تا کې دوه خونه د خدای دا ډیر خوښ دي تا کې دوه خونه د الله دا ډیر خوښ دي یو الحلم دویم والاناء یو تا کې بردباری ده څه شي بردبار سره حوصله مند سره والاناء او دین در کې سنجیدگی ده څه شي در کې سنجیدگی نه حرکات سنجیده دي غیر سنجیده حرکات نه کې جذباتیت در کې نشته او دا انسان کې مطلوب دي پیغمبر اسلام وایي چې د دوه صفاتونه نه د ژوند کامیاب دي او چې بردباری نه بس بار خبره مو سچي همیشه یا وار پړلیو یا چاواته یا دزو کوالي یا دې په جیل کې یا بل څه جیل ته لګي دوار پړلی او خبر سره جیل ته لګي ځکه چې بردباری نشته صحیح او دا غواړي چې چا کې اناعت ني سنجیدګي ني نو دې کار کوي خو سوچ پنه کوي کار کوي خو سوچ پنه کوي چې کار کوي سوچ پنه کوي اکثر تاواني شي څه شي اکثر تاواني شي ان کرامت په دې حواله خله د دې وجه دې بیو گاډي واخلي نو د دې له پیدا شو کا پیسې مو واپس واخلي بیا هم پاو دې څو خرڅ څنګه دې سوچ وکړي حضرت بیا خبر سره خدای ته بیا خبر راغلی دی مبل گاډي حضرت دا زما په ذهن کې اوس کلیک شو چې کرامت په ذکر نه کې خود گاډي هغه پرېتا خو خدای یې وګوره ما ته پته نه دي چې راته ویلي نه دي بس زما ذهن کې کلیک شو دا ګوره تاسو باندې په لار روان دي او سوچ کوئی زما متعلق دا یاره دا کیږي دا ګور په ډایرکټ اټ لاین دی چې ملاقات اوس کې مسجد نه بار دا خبرو کې تاره دا له ما ته ویل دا اته وایي څه څه بل خانه هذا فكايه تأروح كن على حذر قيسه تجيب لوالد هيسه ما وصل دي سند دي ما نقول سكوت سند ما هو ده كم ده حاجه چې تسلیم څنګه وګورئ دلوي یا راوړي ما څه مخصوص راځي نه دا خدا څه خبره ده دا خبره چې زموږ وطن کې مولا او غوي مولا مشهور بس مولا نو خبر دا طالبان سره وو ته استادانو سره وو علماء سره وو نو باز دې په غوي مولا مشهور ده ډېر آزاد و صحیح نیو در په دا حجره کې پروت نو چا ورته استاد دې بانګ ویلې موږ نه دي باندې ویل او یا اذان کړه دې موږ نه دي ناغه ورته یاره موږ بس نو ورته ولي وځکه چې یو موږ موږ په ډول کو باجو کړو وې دا درته 15 وخت کې 15 کم سمې موږ نه دي موږ هم ستړي کړو موږ هم ستړي کړو نو کې یو حج خو ما ټول دنیا له تسبیح او برابر دا روزانه پاندره الله دې مشکل کار
الله تعالی دې موږ تر مرګ د دې سعادت نه محرومای. ما پرون جمعه کې ویل نه بیګار حاجات وړه تاسو یې څوک راغلي. الله اکبر. زلانوم چې د اعلانونه کوله بیا راغلي دواړه جمعې هم نه حاجات مو کوئی څوک هم راځي دا عمومي اعلان. Invitation for Hajj, you should be there to give a due respect to Hajjaj. نو سره د ټیم ټول خلک بلل شي اډیر خروډه اډیر کافي خلک قل ادعوا الله نو بیگا بدا وې ما څو کله ما ته پوس کې ته هر کال حج لري نو ما یو سړي ته پوسو کوم ورته تاسو تکلیف دی حج لري صحیح نه دي څه وانه ته نو ما ته نه ګوره زه یونیورسيټي سټوډیو غلطم The 6 Flag Communism, the Grand Canyon Communism, the Yosemite Park Communism, the Disneyland Communism, the Mabal Entertainment, the Bandara Mawahid Entertainment, the Makki Ahmadi, Las Vegas Communism. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن تورتو وایا چې الله بلای ک رحمان بلای ایما تدعو کم یو چم بلای فلو الاسماء الحسنى نو دغه الله د پاره خستنو منذ ولا تجهر بصلاتک اډیر आवाज مته دوا پمنځو په دعا پر ولا تخافت بیا اډیر چپم وایا ډیر چپم وایا لکه جماعت والا کله ذکر کوي جماعت والا کله ذکر کوي وای چې پلار رواني نو ډیر تیزوم مزه ډیر تیزوم مزه ځکه دا د سنجیدګۍ خلاف دی ډیر زور او مزه دا تکبر علامت ده یعنی بیلنس څنګه بیلنس نو دا رنګ چې کله دعا کې چاته چې زم وایا دا سنجیدګۍ خلاف دی ډیر ځه دا څه صحیح وبتغي بين ذلك سبيلا على تودد قدام مسكلات اعتدال وقل اوايا الحمد لله تعريف الله تعالى غدا لم يتخذ ولدا جنيدني ولي بچي ولم يكن له شريك في الملك انشتدر پارا اس شریف بادشاہ ددکے ولم يكن له انشتدر پارا ولي سوق پلاتن من الذل دعاجز يود احتياج وجه ذکر چاہتا حاجت مند نرے وکبرہ تکبیرا الوی وعد اللہ تعالی مکمل الوی نمانا دارا کہ الحمدللہ وایا سبحان اللہ وایا او اللہ اکبر وایا الحمدللہ وایا سبحان اللہ وایا او اللہ اکبر وایا او دی تسبیحات ہوتا تسبیحات فاطمہ ہوئی حضرت فاطمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے ہاں وذهب اهل الدثور بالاجور اذا اللہ پیغمبر مالدار خلق بلا ډېر مزي واغسته ان سنس یصومون ويصلون روزي نسی کما نصوم لکه چې مونږ روزي نیسو امونځونه کوي لکه چې مونږ څنګه دغه زمانه مالدار خو خلکو صحیح د دې دور مالدار د روزي نیسي انا مونږ کوي نور خو د خیر کار نه کوي خدای هم نه کوي نور ته یصلون کما نصلي لکه چې مونږ مسکو دوی مسکي لکه چې مونږ روزي نیسو دوی ويتصدقون پیسې ورسره دي نو خیراتونه هم کوي مونږ دغه نشو کولای نو معنا چې د لو اجرونه دي یوه دا د فاطمه حضرت نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته لولې تا ته ځاد شي نه خیر چې ستاره پر بلوې صدقه لوی اجر ورته نه هجرت او خیره اذا هر فرض منظره بعد درې دیش دله وای سبحان الله درې دیش دله وای الحمدلله او څلور دیش دله وای الله اکبر نو تا ته بل صدقات او اجر ملاوي سو ملاوي لکه ته ډېر لوی صدقه کې حضرت فاطمه خو ډېر سخی خدای ناغه نه صرف دا چې ځان له شروع کړل او چې څوک ورته راځي پیغمبر علیه السلام را دولي په خو دې دا دا وکوي د مانځنه بعد سبحان الله والحمد لله الله اکبر نو دې ته وي تسبیحات فاطمه ذکر امت ته ملاو شوې دي د فاطمه په حواله رضی الله تعالی عنها الحمدلله خلاصه سوره بنی اسرائیل ذکر د معراج د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خلاصه
نمبر 2 بیان د بنی اسرائیل. نمبر 3 قرآن د دنیا او د آخرت د آبادی د پاره نظام او قانون دی. انسان فطری طور عجله پسند پیدا شوی دی. د هر انسان عمل نامه دا د سره تړلې ده. د قیامت پر ورځ په دې به محاسبه کیږي. تاریخ وګورئ چې ما بغیر د ظلم نه یو قوم نه تباہ کړي او چې ظالمان شوي دي نو بیا مې تباہ کړي. انسانان دو قسم دي. یو هغه چې واحد مقصد د دنیا او دنیاداری، او دویم هغه چې ترجیحي مقصد د آخرت. بیا حکم د توحید. د ادا د حقوقو، د احسان کولو، د ظلم نه بچ کېدو. بیان د کافرانو چې حقایقو نه انکار کوي. دای معجزات خو غواړي، خو که بیا یې ونه مني نو هلاکت د دوی مقدر دی. واقعه د آدم او د شیطان چې انسان ډیر برتر مخلوق دی، شیطان ذلیل کی. پیغمبر ته حکم چې په اصول باندې کمپرومایز باندې کې. شکایت د انسان نه چې دې په حالت کې د دین نه لري تختی چې تکلیف پر راشي، ډېر ډسپوینټډ وي. بالکل. بیا بیان د کافرانو چې دای د تانه د عجیب معجزاتو طلب کوي. واقعه د موسی علیہ السلام پکې پیغام د اهل مکه ته چې موسی کله مصر پرې خود نو فرعونیان بیا ما معاف نکړل، هغه یې هلاک کړل. نو تاسو باید څه دینه عبرت واخلئ چې کلام دی پیغمبر دا وطن پرې خود مکه معظمه، نو بیا ګوره تاسو معاف کوم نه. او آخر د صورت کې چې غوښته به یو د الله نه کوي، غوښتل یوازې د الله نه، عبادت یوازې د الله.